الله يوم القيامة للعالم والعابد فيقال للعابد ادخل إلى الجنة ويقال للعالم قف حتى تكفل للناس. محترمين إذا كنتم وأكيد بلدنا إذا درد برد هذا أفسوس بس. د مفتی دی په قبر دی الله تعالی په کورونو انوار راوړي او داسې نه دی چې مفتی صاحب لاړې د دین کار به معطل شي. انبیا د دنیا نه تللي دي، ابوبکر صدیق د دنیا نه تللی دی، عمر فاروق هغه هستي چې د هغه حکومت ته د هغه د عدل ته د هغه انسان د دنیا حیرانه ده، تاریخ کې گواه دی. نو انشاءالله دا زموږ او د علماو شان حضرت عمر فرمایي کله یو سړی د خپل کور نه وځي او د ده سره دومره ګناهونه یې لیکلي دي هماغه خلک یې پېژني، علما یې پېژني، ټول لیکل کړي دومره ګناهونه د ده په ول باندې یې لیکلي دي هماغه دې د عالم خوا له لاړ شي، د عالم سره کښېني، د عالم مخ ته وګوري. دې وجه کتابونه لیکي د عالم مخ ته کتل د عبادت دی، د مور پلار مخ ته کتل د عبادت دی، بیت الله ته کتل د عبادت دی، او قرآن ته کتل د عبادت دی. نو د عالم مخې ته کتل، د هغه مخ ته کتل دا هم عبادت دی. نو دا د عالم خوا سره یکسار کېږي او کښېني. نو څومره ګټه یې وکړله دغه مجلس چې د عالم سره ته وکړو په کوم ځای کې چې عالم کښېني نو دغه ځمکه په ټولو ځمکو باندې فخر کوي او دغه ځمکه الله ته ډېره محبوبه ده. د لقمان حکیم نه چا تپوس وکړو بېمانې ته مانې ته دا درجه دې الله په څه درکړې؟ هغه یې په څو خبرو صدق حدیث په خبرو کې رښتیا، وحفظ امانت حفاظت کول، وترک ما لا یعنی کومه خبره چې زما سره مناسب نه ده هغه دې پرېږدم. نو یو سړی د عالم مجلس ته لاړ شي کتابونه لیکي اذا انتهى الرجل الى العالم د عالم خوا ته لاړی، د هغه ملاقات ته لاړی وهو لا يقدر ان يحفظ العلم د علم په خاطر نه دی روان، عام ساده سړی د زمیندار په بدله کې دا خبره ده دا د ضمیر نه مجبوره ده چې زه د عالم ملاقات ته ځم. الله څومره عزت ورکوي، کتابونه لیکي اول عزت الله تعالی دې ورکوي، اول عزت ینال فضیلة المتعلمین دا سړی په طالبانو کې حساب کړه او د تعلیم خو دې ورته درجه ده دا خو کوی خلک کوي. دا الله نبي فرمایي من اسد ان الى صاحب الجنه چې څوک دا وایي چې زه جنتي ته وګورم فلينظر الى المتعلم هغه ماشوم هغه عالم هغه سپین ږیری هغه بوډا چې مدرسې یا جومات ته روان دی پلار کې سپاره ده نو دا درجه ده ته مې دا ورکړه په اوله خبره باندې چې دې څه کوي دا د عالم ملاقات کوي. دویمه غوړوالی دې چې په کومه لاره باندې روان دی د مذهب کتابونه لیکي د کور نه روان دی د عالم ملاقات نه دي په ده باندې د هغه ځای پورې رحمتونه ورېږي چې کوم یو فرشته مزار وکړو. دریم ما دامه فی المجلس په کوم مجلس کې د عالم سره کېناسته بیا پرې رحمتونه راوالېږي. دریم ما دامه فی المجلس یکون محبوسا عن الذنب د مجلس کې چې عالم سره ناسته دی د ده نه به ګناه نه کېږي. د مجلس کې د عالم سره ناسته دی د ګناه نه محفوظ شو. دا ډېره غټه خبره ده. تعلیم هم ښه دی، الله د باندې رحمت نازل کړو په لاره باندې هلته جان د باندې نازل کړو او د ګناه نه بچي وتکتب له الحسنات او د مجلس کې د عالم سره چې ناستې د ده دپاره به الله پرېښود حکم وکړي وایي دا د عالم سره ناستې دی او د ده نیکي لیکه. دا ډېره غټه خبره ده. او بیا چې کله روان شو قدم دي كل قدم يرجع وترجع هر قدم چې یې پرېږدي نو کان کفارة للذنوب د عالم ملاقات ته تللی هر قدم چې درځي په هر قدم باندې څه کېږي ګناه باندې معاف کېږي. ورفع الدرجات په هر قدم باندې الله درجه کوي او ويزداد في الحسنات. د عالم ملاقات ته
چې بار قدم یو لیکي یو چې ګناه معاف او یو به درجه ګرځېږي. نو ځکه قرآن کې الله تعالی فرمایي فما بقت علیه السماء والارض کوم سړی چې مړ شو بېدینو هغه باندې ځمکې اسمان جلا ونه کړله. امام قرطبي لیکلي دي ان السماء والارض یبکیان علی رجل صالح 40 سنه. دیندار سړی متقي پرهیزګاره عالم دا چې کله وفات شي په ده باندې ځمکه او اسمان څلور ورځې جلا کوي. هغه ځمکه په کومه ځمکه ورته قلمونه کېښودل جنازې یې ورته منظرې ورته عبادت یې ورته او اسمان هغه ځای نه چې په کوم باندې به د عمل خور. او بیا امام قرطبي لیکلي دي ان الله ليبدو ان 70 رجلا الملاء برجل صالح. نیم سړی د وجې نه الله تعالی په ګاونډ کې په اویر کسانو باندې عذابونه راځي. برای کرام هغه چې دا صدمه ده غم دی تکلیف دی یو غټه حادثه ده. خدای یوه خبره ده انشاءالله چې دا کورنۍ نه ده دا هسې کورنۍ نه ده چې پدې کې به څوک نه وي. انشاءالله د مفتي صاحب په ذهنیات خلک ده هغه ته به موږ سره بدیم کوو او د هغه کومې مسلې پکې حل کېدلې انشاءالله تعالی هغې نه به الله نور ډېر حل کوي.